سبا سوشل میډیا دا ډېر فایدې هم ډېر دي نقصانات هم ډېر دي. داسې بعضې مولیان پکې داسې خبرې وکړي چې سړی سوچ کې پرېږدي چې یاره د ده ومنم که د چا ومنم. لکه مولانا صاحب دا راته ووایي نن سبا سکون چې دی نو ورک شوی دی، هر سړی په ټینشن کې دی، پریشانو کې دی. د دې څه وجه ده؟ چې مال او دولت او جیدادونه او ګاډي او عهدې به وي خو بیا هم تنګي. ګرانو قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلئ. مولانا شرف حسین صاحب را سره موجود دی. دو بنیر تحصیل چې غرضی ته تشریف راوړی دی. لومبی خو دو ته خوش آمدید وایو. مولانا صاحب دا راته ووایه چې نن سبا دا کومې فرقې چې دي دا هم ډېرې شوې، یو فرقه واریت دی. په دې حواله باندې تاسو څه ویل غواړئ جي؟ سید علي اخندزاده صاحب الله هم خوشحاله ساته، ډېره مننه. خو اول خو ستاسو دا سوال چې دی چې دا فرقې شوې دا فرقې نه دي، دا جماعتونه دي. لکه څنګه چې په کور کې سړی څوک ترکاڼي کوي، څوک ټیلري کوي، څوک څه کوي. فرقې د اسلام او د کفر چې کوم دي که نه نو هغه ځان له حیثیت لري، هغه علمي باس دی. دا جماعتونه تنظیمونه دي او الحمدلله کار کوي. کمې نیمګړتیا چې چا کې یو بل کې وي نو هغه یو بل ته وایو. ځکه رسول الله فرمایي چې المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن د مؤمن آینه ده او شیشه ده. نو شیشه سړي ته په مخ باندې چې د نو نقصان وخوري خو سړی شرموي نه، یو بل به شرمو نو یو بل ته به اصلاح کوو او انشاءالله په مخ کې به کار رواني. لکه تاسو څه وایي چې لکه دا او دا فرقې نه دي. لکه اوس مثال په توګه باندې جماعت اسلامي دی، د هغې خپل یو منشور دی داسې چې د نه زمونږ الحمدلله جماعت اشاعت التوحید والسنه دی او دا د دیوبند یو زیري شاخ دی. دا ورته تبلیغ والا دي، دې ته فرقې نه ویل کېږي. که فرقې ورته ووایو نو بیا یو فرقه جانت ته ځي، د روبه جهنم ته مبوز. بیا هغه د علم یو لویه سلسله ده چې نبي اسلام زما امت کې به درې فرقې جوړېږي، کلهم فی النار الا واحده. او هغه الا واحده هغه یو بس ما انا علی و اصحابي چې په هغې باندې زه زما صحابیونه دا تنظیمونه په هغې باندې روان دي. چا کې څه نیمګړتیا وي نو هغه یو بل ته اصلاح کوي، هغه ویلې کېږي. دا راته مو وایي چې مولانا صاحب نن سبا سوشل میډیا دا ډېر فایدې هم ډېر دي نقصانات هم ډېر دي. داسې بعضې مولیان پکې داسې خبرې وکړي چې سړی سوچ کې پرېږدي چې یاره د ده ومنم که د چا ومنم. لکه په دې حواله باندې تاسو اخندزاده صاحب دا خو د علم کمی دی، څه مې ووایي د علم کمی دی، د علم کمی دی او دا د علم د لرېوالی. کله چې موږ تاسو ته ویلي چې قرآن او سنت او علم ته نږدې شي بیا به انشاءالله تا ته دا نه چې چا هغه واورو چا وانورو. الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر د الله قرآن کریم دی او دارنګې احادیث صحیحه دي. چا چې د دې په رڼا کې خبره کوله او ائمه کرام صحابه کرام سلف صالحین هغې دې تشریح کړې ده. انشاءالله په هغې کې بیا ته نه مخې ته نښلې. خو دا کوم چې چا ومنو نو دی ځکه چې دلته مخکې ته علم نشته دی. او عجیبه افسوس دا دی چې بازار کې ګوړې له څو ځایونه چې دین هغه ګوري مانګې ټنګوي او چې کله دین ته راشي څوک د دې ملا ومنو که د دې ملا ومنو که د دې ملا دقسې ښیي چې د کوم ومنو. دا ځان پې عقول نشته دی نو هلته به دا ټوله نزله په دین باندې څڅېږي. هغې کې چې دا دې ونه وی ور داسې به کومه چې دا ګوړه به وړمه کورودانې به یې ګوري خیرې کوي توخرې کوي که نه کوي پی ډېر غواړي که لږ غواړي نو هلته خبره چې دی نو بل شان دلته چې راشي څوک د دې ملا ومنو که د دې ملا ومنو ولنازلون لا په ښکته ځه. مولانا صاحب دا راته وایي نن سبا سکون چې دی نو ورک شوی دی، هر سړی په ټینشن کې دی، پریشانو کې دی. د دې څه وجه ده؟ دې نه د دې لویه وجه دا ده چې د دین نه د الله د کتاب نه لرېوالی دی. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. الله تعالی وایي چا چې زما د کتاب نه مخ واړو د ده به ژوند تنګ وي. دي معیشتن کې دې نقطې ته اشاره ده چې مال او دولت او جیدادونه او ګاډي او عهدې به وي خو بیا هم تنګي. او طالب تاسو وګورئ کفار چې څومره دي هغه تنګ دي. الحمدلله تاسو او موږ عالمان طالبان او تبلیغیان او دا دیندار چې څومره دین ته نږدې دي په سکون کې دي او هغوی ګولۍ استعمالوي او خوبونه ولا نه ورځي او موږ طالب په زور رایخو چې هله دې اوس لږ سبق ووایي. دا ولې؟ دا ځکه چې اطمینان دا په دین کې دی چې څومره موږ سوشل میډیا غلط استعمال پرېښودو او جائز استعمال صحیح هم کو او دین ته موږ نږدې سکون بے کنی نو بے آرامی بے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ماشاءالله. مولانا صاحب دا راته وایي چې روژه هم را روانه ده. د روژې په حواله باندې یو څو خبرې زموږ د مینوالو ته وکړي. نو روژه خو الحمدلله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د قرآن کریم او د روژې ډېر تعلق دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. نو زما یو شعر به تاسو ته زه ووایمه ما قرآن سنت که زده کړي نو هوښیار به شي او هوښیار سنت دا قرآن سنت که زده کړي نو هوښیار به شي او یادیږي ای زړګیه دا درسونو د رمضان کې نو وخت در نه عبسو کې تیریږي نو واخلې فایده نشي تاوان کې. ماشاءالله. دا زما یو دوه کړی دي دا به کې ساده شي انشاءالله.
نور هم ډېر شي دي یو د روجي په حواله باندې تاسو لږ وضاحت وکړئ د تراویحو کې لږ ځینې کس وایي چې 8 رکعاته دي، څوک وایي چې نه شل پوره کول غواړي، او د دې ثواب څومره دی؟ سبحان الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان تراویح وکړل او مؤمنو او نیت د ثوابي نو د ټول ګناهونه مخکینی چې دنه هغه معاف کیږي. اوس پاتې شي دا د فتنو دور دی، څوک به وایي چې د تراویح نشته دی، څوک دا هغې مونږه دا هغې کې مونږ یو شعر ته ووایم ډېر ښکلی، نه چې شي منکر قرآن حدیث او نه د فقه نه، نه چې شي منکر قرآن حدیث او نه د فقه نه، او زه خو بصیرت لرم په فقه د نعمان کې. مونږ عمر رضی الله تعالی عنہ رسول علیه الصلاۃ والسلام د هغې په باره کې وایي چې ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي فی الجنه. عمر صاحب صحابي او صحابه ټول په 10 رکعاتو باندې ودرولي دي، چا د هغې نه خلاف نه دی کړی. دا اجماع ده، اجماع د صحابه وایي، بیا علمي خبرې دي، هغې نه چا خلاف نه دی کړی چې نبي صلی وسلام عمر صاحب په جنت کې وایي چې د نبي اسلام خلاف یې کوي، بیا جنت څنګه ملاویږي؟ معلومیږي چې هغه په دې کار کې مصیب دی. او الحمدلله 10 رکعات تراویح دي په عربو کې هم په حرمینو کې هم، لس اول کې لس وروستو کې هغې هم 10 برابرۍ په مکه حرم مدینه کې هم او حرم مکه کې هم. دغه الحمدلله دا ثابت دی په دلایلو او لوی انبار دی. بیا بیا موږ طلبه کرامو سره چېړو دا راته وایي په اخره کې به د ټول امت مسلمه ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ قربان دا پیغام ورکول غواړو چې قرآن او سنت ته نږدې شي، علماو ته نږدې شي، مدارس او مساجدو ته په مجلس د عالمانو بسره زر شي کې کاڼې او یا بوټې د سارا. او عالم ډېر ښکلی جواب ورکړو، یو تن ورته ووایي علم په څه کې دی، سید عالم په څه کې دی، تاسو په دې بروزو ناست یئ او تاسو په دې ټاټونو ناست یئ او خلک سپوږمۍ ته ورسېدل. هغه ورته ګوره ساینسدانو مخلوق دی، هغې نه موږ انکار نه کوو، او د سپوږمۍ مخلوق دی. وصل المخلوق الی المخلوق، مخلوق ته ورسېد، مخلوق ته ورسېد، دا کمال نه دی. اجلس معنا نوصلک الی الخالق، راشه موږ عالمانو سره کښېنو چې خالق ته دې ورسوو. چاته دې ورسوو؟ خالق ته ورسوو، الله تعالی ته ورسي، د الله نه باغیان نشي. هغه به کېږي په دغې باندې چې دعوت و تبلیغ کې دا مشران او د قرآن او سنت دا کم مشن چې روان دی، د علماو د مدارسو مساجدو دې ته موږ سوره نږدې کېږو نو سکون او آرام به راځي او چین به راځي، ورنه بې ارامي به وي. ټول دنیا ته دا پیغام دی چې موږ سره یو ځای شي، الله زموږ یو، رسول الله یو، قبله کعبه هم یوه، کتاب الله هم یو، د ښي جنت لاس د عملنامې طلبګار یو، د ګس لاس نه پناه غواړو، د میدان د محشر د سختو نه پناه غواړو، د قبر د عذاب نه پناه غواړو، د جنت طلبګار یو. دې کې موږ سره یو ځای شي انشاءالله تعالی ټول ته نصیب شي. شیخ لاسي جزاکم الله، اخوندزاده صاحب جزاکم الله احسن الجزا، بارک الله.